په بلوچستان کې د سونې غر راوتی دی چې په هغه کې دومره سونه ده، دومره معدنیات پکې دي چې په هغه باندې د ټولې جنوبي ایشیا څه کېږي قرضه ختمیږي. نو بلکې ټولې دنیا ورسره دې طرف ته سترګې دي چې موږ هم په دې کې انویسټمنټ وکړو او د دې نه څه وکړو، دې سره شریک شو او د دغه نه څه وکړو، سونه راوباسو. بلکې زمونږ د پاکستان څه کېږي روح ورسره بدلېدلی شي، زمونږ پاکستان ورسره ښه کېدلی شي. جي که سونه موږ راوباسو نو زمونږ پاکستان سوپر پاور هم جوړېدلی شي. که په دې سونه باندې موږ چېرته کار وکړو، په دې سونې دپاره خلکو انویسټمنټ کوي لیکن بهر ملکونه، لیکن زمونږ خپله کمپني چې کومه ده ویفان کمپني، نو هغه 7 لاک عرب ډالر چې دي نو هغه ورته ویستي دي چې موږ به په دې باندې کار شروع کوو او انویسټمنټ یې پکې کړی دی چې موږ به په دې کار باندې شروع کوو او دې نه به دغه سونه راوباسو او د خپل پاکستان روح به څه کوو، خپل پاکستان به مخکې بوځو. په دې کې ډېره زیاته غټه سونه ده. که موږ په دې پسې د بلوچستان په چاغي نومي علاقه کې چې دی نو دا سونې غر راوتی دی چې تقریبا 70 مربع کیلومتر څه دی هغه اوږد دی، غټ ځای دی، 70 مربع کیلومتر چې په هغه کې کوم ځای کې چې سونه ده، په کوم ځایونو کې چې غر دی. نو تقریبا 12 میلیون ټن چې کومه په هغه کې تانبه ده او 21 میلیون چې ده نو په هغه کې سونه ده. نو ډېر زیات نن زمونږ د خوشحالۍ خبر دی زمونږ د عوامو دپاره چې زمونږ عوام ورسره هم راچوتېدلی شي او په دې کې موږ څه کېدلی شو، مخکې تللی شو. په کاناډا کمپنیو هم انویسټمنټ کړی دي چې په هغه هم اجازت ورکړی دی چې پاکستان هغه دعوت قبول کړی دی، اپر ولا قبول کړی دی چې تاسو هم راتللی شئ او زموږ سره کار کولی شئ او دا سونه راویستلی شئ. نو تقریبا 28 کاله مخکې په دې باندې هم کار شروع کړی و، لیکن بیا پې بهر ملکونو څه کړو، بند کړو چې تقریبا په پاکستان باندې 6 ارب ډالر باندې څه وکړه، جرمانه ولګوله او پاکستان باندې څه وکړو، دا ځای بیرته بند کړو. لیکن نن هم بیا راپاڅېدل او که په دې چېرته کار شروع شي ملګرو، نو دې نه تقریبا 100 ټن سونه راوتلی شي او 100 ټن سونه چې راوځي نو زمونږ دا څومره قرضې چې دي نو دا پې هم ختمېدلی شي او زمونږ پاکستان یو سوپر پاور جوړېدلی شي. پاکستان ډېر زیات مخکې ترقي کولی شي، لیکن ټولې دنیا اوس دې طرف ته سترګې دي، ټول خلک حیران دی چې په پاکستان کې سونه راووت او پاکستان یو سوپر پاور ملک جوړېدو والا دی. نو خلکو سترګې دغه طرف ته دي. نو نن پاکستان والا هم ثابتوي چې په دې باندې زر تر زره کار شروع کړي او کار پې لا نه دی شروع شوی، خو کار به پې شروع کېږي چې تقریبا 100 ټن سونه چې راوځي نو په هغه باندې څه کېږي، پاکستان ډېر زیات مخکې ځي او د پاکستان زندګي پکې بدلېږي، د پاکستان تقدیر بدلېږي. که چېرته زموږ حکمرانان مخکې هم سیستم صحیح کړي، مخکې هم دا روپۍ د پاکستان دپاره ولګوي او دا قرضې پې ختمې کړي، نو پاکستان یو سوپر پاور ملک جوړېدلی شي. نو دا یو څو خبرې ما ویل چې تاسو سره شریکې کړم چې په بلوچستان کې هم سونه راښکاره